نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 249 رکو نمبر 33 خلاصہ د رکو پس د هغین اللفظی ترجمه په دې رکو کې د لخر د وتلو د طالوت بیان دی او بیا د هغه امتحان اخیستل چې څوک د امیر اطاعت کوي او څوک نه کوي. واقعا د جالوت بیان شوی ده چې ډېر دنګ قدو پهلوانو د ډېرو ورځو نه بنی اسرائیل ته چیلنجونه ورکول. په دغه لښکر کې د داوود علیه السلام ورونه هم او د کم عمرو د پلار د خدمت د پاره پاتې شوی. لارې د لښکر ته راولېږه چې ورونو ته سامان ویسي او د هغوی خیر خبر واخلي. چې کله راغې دغه جالوت مسلسل دوی ته چیلنجونه ورکوي او دوی کې څوک داسې نو چې د هغه مقابلې ته وتلی وي. د اجازت وغوښته. اول په اجازت کې دغه طالوت ته تردد چې داسې نه مشوم دی کم عمر دی او هغه یو بهادر پهلوان دنګ قدواله معروف او مشهور دی. بالاخر اجازت ورک. دغه داوود علیه السلام دغه جالوت په تندي باندې گزارو الان کې پزغرو کې ځان پټ کړي او صرف تندې ښکارېده او هغه قتل ک. دغه واقعه ډیره زیاته معروفه شو او بیا وروسته رب العالمین دغه داوود علیه السلام ته بادشاہت او نبوت دواړه ورکړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. فلما بزرکل فصلا جهوتلو طالوت بادشاہ بالجنود پلخکر سرا چې د امیر مقرر شو د پیغمبر په حکم سره. قال اویل هغا ان الله یقینا الله مبتلیکم ازمیخ کوي استاسو بنهر په یو نهر سره. وسیرین لیکي چې د 3,000 کسانو لخرې تیار کړو. امتحان د دې د پاره چې معلوم شي چې څوک د امیر اطاعت کوي او څوک د امیر نافرمانی کوي. څوک صبر کوونکي دي او څوک د حرس نه پاک دی او څوک حرس والدي. دغه ځای کې 3 ډلې جوړې شوې. یو ډله هغه و چې ناقص الایمان و، دویمه ډله هغه وغه چې کامل الایمان و او درېیمه ډله هغه و چې اکمل الایمان و. فمن شربا پس چا چې وسکلی منه د دغه نهرنا. مفسرین لیکي چې نهر دا په اردن کې و. فلیس منی پس نبوي د ملګرو زمانہ ځکه د امیر اطاعت دا فرض وي. ومن لم يطعمه او چا چې ونسکلی دغه اوبو لرا فإنه یقینا دغه منی د ملګرو زمانه بوي. البت الا من اغترفا مگر سوک چې راواخلی غرفتا یولفا بیده بلاس فلسرا او دغه وسکی نو بس د دې ورته اجازت. نو فشربو منه پس وسکلی طولو د دغینا الا قلیل منهم مگر لگ د دوینا. سکسان داسیو چې هغه په دغه نهر باندې ور پریوتل او بای وسکلی. سکسان داسیو چې هغوی په لپ باندې وسکلی او 313 داسیو چې هغوی بالکل اوبه ونسکلی. نو پاغي کې ورته الله برکت واچو. دا کرامت د طالوت او یا معجزه د هغه وخت د پیغمبر و. فلما بظهر کلا جاوزه چې پوری وتلو په هغه هوا دا والذین هغه کسان آمنو چې ایمان راوړو معه دا غسرا. نو ناقص الایمان ورخل ته پاتې شو او چا چې وبس کلی وی هغه پوری وتل او چا بالکل نو وس کلی هغه هم پوری وتل. چا چې وبس کلی وی هغه چې کلا د جالوت لخر ته وکتل د هغه قوت او طاقت ته وکتل نو یره پیراغله. د نور ورت آوازو کو چې راشي چې و جنگیگو. قالو اویل دوی لا طاقت لنا اليوم نشته ده طاقت منگلرا ننورز د مقابله بجالوت د جالوت بادشاہ و جنوده او د لخکر ده غسرا. قال الذين اویل حقی کسانو یظنون یقینی کو انهم یقینا دوی ملاق الله مخامخ کی دن کی دی الله سرا. کم من فئه قلیلة ډیر کرتی ډلا لگا غلبت فئه کثیره
غالب شوی دا په ډلې ډېرې باندې باذن الله په حکم د الله سره زکا چې داسې خلق سره د رب العالمین خصوصي مدد او امداد وی والله مع الصابرین او مدد د الله مع الصابرین د صبر کوونکو سره ده ولما هر کلا برزو اخکار شو دوی په میدان کې لجالوتا جالوت بادشاہ د پارا و جنودی او لخکرو داغتا قالو اویل دوی ربنا اے رب زمنگا عجزی وکړه مقصد تعلیم د دعا چې کله په میدان د جهاد کې وای د رب اطاعت بکوي د امیر اطاعت بکوي ذکر اذکار بکوي د الله نه مدد بغواړي صبر بکوي استقامت با اختیار وی ربنا اے رب زمنگا افرغ راتوی کڑا علینا پمنگ باندے صبرا صبر لرا ذکر صبر والو سر مدد دا اللہ وی صبر دا یو نعمت دے وثبت او مضبوط کڑا اقدامنا قدمنا زمن وانصرنا او امداد را کڑا منگتا علی القوم الكافرین فقوم کافران باندی فهزموهم وشکستی ورکلو دوی اغوی لرا باذن الله فحکم دا اللہ فمدد دا اللہ وقتل داود او قتل کرو داود علیہ السلام جالوت کافر لرا اللہ ورت مقبولیت نصیب کو پس دا غینا نبوت هم ورکلے شو بادشاہت هم ورکلے شو وآتاه اللہ الملک او ورکلا دتا اللہ بادشاہی والحکمت او پوہاد دین پیغمبری وعلمه خودنی وکلا دتا مما دهغس یشاء اللہ غختلا ولولا دفع اللہ الناس وکچرین دفع کولے اللہ خلق لرا بعضهم بعضی دوینا ببعض فبعض باندی لفسدت الارض نخام خاوران شیب ویزمکا دنیا ولكن الله لیکن اللہ ذو فضل خاوند فضل على العالمین پٹول خلقو تلك آیات اللہ دغایتنا دا اللہ تعالی دی نتلوها جلولو دغلرا علیک بتابان بالحق دپارا دخکار کولو دحق وإنك یقینا لمن المرسلین خام خاد لے گلے شو پیغمبرانو نئی